بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو د دغه کس دا خبرې اورئ، د دې نه پس بیا ستاسو سره څو خبرې او د هغه د مرګونو د خوانه دي د 2023 ورلډ کپ چې د پاکستان سره مقابله وه موږ ټولو ټولو نامبر افغانانو ته مبارک وي، افغانانو ته مبارک وي او موږ خپل کرکټ ټیم ته وایو چې سرې بیکونه وتړئ او ځئ وطن ته تاسو ورلډ کپ ګټلی دی. عزتمندو تاسو د دغه باچا کوم والا خبرې اورېدلې دیو چې کومه د پاکستان نه میچ ګټلی دی نو په دې باندې د داسې خوشحالي کړله چې بس که اوس زمونږ ټیم خپل ملک ته ځي او بس دیو د بشتریو بیکونه ونغاړي ځکه چې دیو فاینل وګټو. نو تا ته پته ده چې دیو مخکې نشي تللی، نو ځکه ته دا خبره کې د مخکې نه ورته چې کوم دی هغه ټیکټ ورکوي چې ځئ. صحیح شو؟ خو ما داسې اورېدلي دي دې کې یا حقیقت شته یا نشته دی چې دا پاکستان ولې میچ ځکه ورکو چې دغه افغانیانو ته چونکې په پاکستان کې حکم شوی دی چې دیو د پاکستان نه ځي، نو دیو په دې باندې ډېر زیات خفه و، پریشان و، یو غټ غم ورته. نو د دغې غم لرې کول لپاره پاکستان له میچ ورکو چې کم از کم د دیو نه دا غم لرې شي. اوس والله اعلم دې خبرې کې څه حقیقت شته یا نشته دی. صحیح شو؟ او زه دا خبره کوم چې پاکستان تاسو نه په مخه میچونه ګټلي، عام طور یې ستانه ګټلي، تقریبا دا ستاسو په ورلډ کپ کې اولنی میچ د پاکستان نه وګټو. په دې باندې تاسو داسې چغې او داسې غوبلې جوړې کړي دي ته چې بس تا اسرائیل ټول مردار کړه او دغه فلسطین والے ته ارام ورکو ځکه به دې باندې داسې خوشحالۍ کړي. نو کم از کم پاکستان چې ستا نه څومره میچونه ګټلي لکه هغه مخې ته رعایت کړه. نسیم شاه چې ستاسو نه هغه 2 میچونه وګټل او په هغه کې بیا ستاسو رحیم صدیقي او تاسو جوړله، نو هغه جړاګانې چې کوم دی مخې ته رعایت کوي. د دې هغه مثال دی یو کس هغه وي چې هغه خانداني د اول نه مالداره وي او یو هغه کس وي چې هغه نوی مالداره شي، د غریبۍ نه مالدارۍ ته راشي. نو کوم چې د غریبۍ نه مالدارۍ ته راشي په دې کې چې کوم دی داسې تکبر او اوچتوالی او ځان داسې اوچت حسابوي ځکه چې نوی مالداره شوی وي، نو داسې پکې تکبر وي، اوچتوالی وي، د چا خیال نه ساتي. او دا کم چې خانداني مالدار وي دا د وخت نه موړ وي، د دې په دغه خبرو کې داسې پروا نه وي او نه دغه کارونه کوي. نو تا چې د یو میچ وګټو نو تا د هغه کس په شان دی کم چې دا نوی مالداره شي، بس د اسمان ته چې کم دی ټوپونه وایي او چغ وایي غوبل دې جوړ کړی سا یو میچ دې وګټو او ستانه چې پاکستان په مخه ګټي نو پروا دې نشته. دا خبره دې پورې کوم زمونږ د پاکستان او د افغانستان په منځ کې چې څومره نفرتونه دي په دې کې خصوصي دې کس لاس دی. دا کله زموږ په کوټ پسې خبرې کوي، کله زموږ په علماو پسې خبرې کوي، کله چې کوم دی زموږ په مدرسو پسې بکواس کوي، کله زموږ په دې ملک پسې بکواس کوي. چېرته د ده د خولې نه به یو ښه خبره وانه اورې، د غیرت خبره به وانه اورې. نو ځکه چې کوم دی د دې لپاره زه دا ویډیو جوړوم که چېرې د داسې بکواسیانو خوله بنده کړی شي او د داسې نفرت نه چې کوم دی دا خلک لږ راوځي نو هله به زمونږ او د افغانستان منځ کې به هغه مینه محبت پیدا شي. نو ستا زیات افغانیان په پاکستان کې پراته دي او د هغې باوجود باندې تاسې بکواس کې او دلته غول غوشان خورئ، زمونږ په ادارو پسې، زمونږ په ملک پسې، زمونږ په پوټ پسې، زمونږ په علماو مدرسو پسې ته لګیایې. په دې مخکې ورځ کې دې یو خبره کړې وه وایي که چېرې زما سې یو ټوپکي او یو طرف ته چې کوم دی یهود او اسرائیل او بل طرف ته چې کوم دی د پاکستان دغه علمایي، نو زه به اول دا علما ولم. لکه د ده دومره نفرت زمونږ د پاکستان سره، زمونږ د مدرسو سره، زمونږ د علماو سره دی، د دې نه تاسو اندازه والئ. نو ځکه وایم دا داسې یو شرپسند کس دی چې زمونږ د پاکستان او د افغانستان په منځ کې دا اختلافات نور هم زیاتوي. نو داسې شرپسند خلکو د داسې بکواسیانو خلکو خوله بندول پکار ده. الله رب عزت موږ له نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت موږ د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.